حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د پلار نوم رباح او د مور نوم حمنه ده او د حبشي اوسیدونکو ده او مکی مکرمه ته راغلی د مور هم وینځوا او دا بلال رضی الله تعالی عنہ د رنگ تور او بدن نره وچ دنګ او بدن تور. بعضو روایاتو کی راضی وی دا سر دا ویختین داسی گونجی گونجیو او د مکی یو سردارو عبدالله ابن جدعان د هغه غلامو داغه ګډي او بيزي به سره ولي چې کله نبی عليه الصلاه والسلام باندې وحي نازل شو او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په ایمان راوړ هغه مرګتیا وکړه نو بیا د نبی عليه الصلاه والسلام د مکې نه بار مینا طرف ته یو ځای و الته یو غار و پای کې به نبی علیہ السلام او بکر رضی الله تعالی عنہ دواړه ناستو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام با ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته دین اسلام هم خودو او دغه رنګ د شریعت موافق د اسلام موافق چې کومي مشورې وي هغه به دواړو کولې الته بغار کې د خلکو نه پټ ناستو نو دی بلال رضی الله تعالی عنہ دغه ته دی غر کې بيزي سره ولې ګډي بيزي نو داسې د غرمې د ډوډۍ ټیم شنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د आवाज وکړو یا غلامو الکا هل فی شاتک لبن ستا په دې ګړو بيزو کې سپېشتره چې مونږ له راکې مونږ تی وسکو نو بلال رضی الله تعالی عنہ ورته وویل وی زما ټولې بيزي هو وچې دي په دوی کې هو پې نشته ده یو بيزه پکې دا غم معمولی غون ته پې کوي خو هغه خو ځان لول وشم وایس کم پاره زخبل گزاره کوم خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جندو دا بلال رضی الله تعالی په مکه کې پیدا شوه دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو په جندو چې دا د لوی خاندان سره دی ابو بکر رضی الله تعالی هم په جندو چې دا قریشی دی نو دې ګړې کې د بيزه کې هم معمولی غون تکې پیدا او هغه زما د پاره دي ځان لولو شمه اوس کما خو نن ز تاسو په خپل ځان باندې غوړه کوم نن خیر دې تاسو اوس کې زه دې وګه پاتې شم زه به گزاره وکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ریاله هغه کومه بيزه ته دې خوارا ولا نو بلال رضی الله تعالی عنہ دغه بيزه چې کوم لنګ بيزه واغې د سټونی و د نبی علیہ السلام خواله راوسته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته ویل مرګری راځه بلال رضی الله عنه ویل ویته چې په کملوخ کې دا بيزل وشغلوخه خوراکه نو داسې د لرګي یو کاسه وا ناغي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکړه نو حدیث مبارک کې راځي وي نبی علیہ السلام د بيزي په دی غولان داسې لاس وخو چې وخونو شروع وکړه نو کاسه ته د پيو ډک کړه چې کله کاسه د پيو ډک کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کوي دا اوسکا هغه ته نه د الله پاک پیغمبر اول ته اوسکا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه کاسه د پيو په سر راواړه ولا وېس کل پي بیا چې کاسه بيزي ته ونی ولا بیا ته د پيو نه ډک کړه نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ وېستو اوسکا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په اوسکا نو چې بیا وته کاسونی ونه بیا ته د پيو ډک کړه نو بلال زه ته هله کوسته د پيو وسکا نو بیا بلال رضی الله تعالی هغه پيو وسکلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله دعوت ورکو یلکه وته یو کار نه کوي وېسو کما وېزه د الله پیغمبر يم په ما باندې ایمان راوړه کنه نبی علیہ السلام ورله دعوت ورکو زه د الله پیغمبر يم ته په ما باندې ایمان راوړه کنه نو بلال رضی الله تعالی عنہ مقصد دې څه دی ویل څه غواړي خبره څه مقصد دی راوړی دی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ځام چې لا اله الا الله، لایق د بندګۍ صرف یو الله دی، د لات او د منات نه کیږي، یو الله کون کې دی، د لایق د بندګۍ صرف دغه یو ذات دی. دغه یو خبره می تاسو ته راوړي او محمد رسول الله صلی الله سیما رسول یم. بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایل دې خبر کې د رښتینواله زکه شته دی چې دا بيزي دا پي ډېر وکړو، دا خو دوره پي نه کړي، خو درې کاسې پي وکړو، دا څه چل دی. نو نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل دا د هر پیغمبر معجزه وي، د هر یو پیغمبر معجزه وي، او دا زما معجزه و چې الله تبارک وتعالى تا ته وښودله. بلال رضی الله تعالی عنہ وی زه پتا باندې ایمان راوړم، زه دا کلمه وایم لا اله الا الله محمد رسول الله، مسلمان شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل بلال ایمان خو دې راوړو، خو ګوره چاته غږ ونه کې، دا خبره پټ ساته، ابتدایي وخت یې اسنه چې مشکلات راته جوړ کې. بلال رضی الله تعالی فرمایي ټیک د چاته غږ نه کومه. ګړي بيزي چې کوړه اوشړلې، اوس عبد الله ابن جدعان چې کم د سردار او مالک وو، هغه چې ګړو بيزو ته وکتل، اوس ګړي بيزي داسې سربي دي، مړی دي، تشي پورته پراته دي. اوس هغه لنګ بيزي ته وکتل، داغه غولان زدا سي د پيو بیا را پړسېدل دا. هغه مالک ورته وی بلال زما په خیال چې زید مونته دی ښا ساری دی بغډیر خولي ماړه کړی دی، زید مونته بیا د پاره چم ګډه بيزي شړې دغه طرف ته شړه، خو بل چاته خیا مګوره ګډه بيزي دغه طرف ته شړه. بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایله ښا روزانه به بلال رضی الله تعالی دغه طرف ته بيزي را شړلې، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د ابوبکر رضی الله تعالی سره په پټ کې ناستو، او شریعت په ازدکو، دین اسلام به ازدکو، د خلکو نه په پټه باندې. خو یو ورځ د خانه کعبه نه طواف کو غیر چا پیرا، نو چې کله طواف کو بلال رضی الله تعالی کنا، نو په خانه کعبه کې به بوتان پراته و، د حرم خو د بوتانو ډک وو. نو بلال رضی الله تعالی داسې غیر چا پیرا وکتل، نو څوک په نظر نه راتلو، داسې توکانې پاغي یو بوت پاتې ورته کړی، هغه یو بوت لاړې ورته کړی، وی توپ شو پتا سو د لعنت شډیر خلک خو گمراه کړي دي. اوم خو خلک په خپل لاس باندې جوړ کی، او بیا درته سجدي کوي، او بیا در نظامن غواړي، او مالونه غواړي، او مصیبتونه درنه ایمان لري کا سوالونه درنه کوي. نو خو په خپل لاس باندې تراشي، هم درنه بیا حاجتونه غواړي، وی توپ شو پتا د لعنت شي، هغه بوت لاړې ورته کړی. دې چاولې دو چې چاولې دا خبره ابو جهل ته وکړه، هغه بلال غلام نه دی، د عبد الله ابن جدعان هغه غلام. دا خبره ابو جهل ته چا وکړه، وی دا بلال غلام نه دی، د عبد الله ابن جدعان چې کوم غلام دی، هغه نن دا چلو کو په حرم کې په بوت باندې لاړ ورته کړی. ابو جهل وی خان، ابو جهل چې دې خبرې نه خبر شو، راغی په عبد الله ابن جدعان پسې رده چې کوم مالکو، وی تم صاحب شوی، نعوذ بالله دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بيدینه وی، نو چې داغه په څوک ملګری نو دا بيدینه شي وی دي. نو عبد الله ابن جدعان ته ابو جهل وی کوئی تم صاحب شوی، او تام لات او منات او غزا دې پرې خودل، او د محمد د رب بندګي دې شروع کړه. نو عبد الله ابن جدعان ورته وی دا تک څه خبرې کوي، دا ته چا ویلي دي، په ما باندې دا شک مکوا، او که اوس غواړم نو سلو خان بدو خپل بوتانو په نوم باندې قرباني کما، زه خو د هغوی دومره عزت کوم، او ته ماته وایې چې تا لات منات پرېښي، خپل بوتان دې پرېښي دي. نو ابو جهل ورته وایي چې تا نه دي پرېښي، نو ستا دې غلام ولې پرېښي دي؟ وی څنګه زما غلام پرېښي دي؟ وی ستا غلام نن په حرم کې په بوت باندې لاړې ورته کلي دي، نو چې دې ثابت شوی دی د غلام دومره څنګه همت کې دی چې مالک اجازت نه خدا سره ستام لاس ته ځکه کنه هغه ثابت شوی دی. وی ښا زما غلام دا چل کړی وی، او عزت نه خبر اوس په زه خوښ شم. روایتو کې راځي عبد الله ابن جدعان چې رده کوم سردار په دې ظلمونه شروع کړ، خبر په مکه کې خوره شو چې بلال ایمان راوړی دی په نبی علیہ السلام، ثابت شوی دی، بس ظلمونه په شروع کړو. نو په مکه کې یو سردار او ډیر ظالمو، داغه نوم امیه ابن خلف،
دا امیه راغی او عبد الله ابن جدعان ته ویلو دې ته مال راکړه دې ته نشي سمولې دا بلال ته مال راکړه دا ته نشي سمولې مال راکړه هغه ورته ویل دا مصیبت زمانه لري کته واله نو امیه ابن خلف دا بلال رضی الله تعالی عنہ واغس چې وای غستو هغه چې بیا کوم ظلمونه کړی دي تاریخ لیکي تاریخ وای پښګو کې به سم لو پښګو کې د مکی پښګو کې او د عربو څومره تیز نور دی هغه چې انسان ویني فتح ورته لګي وای په دې سړک باندې په پیزار کې په دې غرمه کې خپل شي کې خو دې د پیزار د تلې ویلي کوي او پیزار ته چې غشګ رادن نشو په غرمه کې کنه د خپې در لپولې کې دومره ګرم شګي اخور وريږي تاسو د مکی ګرمي هډه زیاته ګرمي ده نو بلال رضی الله تعالی عنہ بیسارات وستو په دې سره غرمه کې دا شګي چې د اور په شانتي بسري شي وي د سی بتودي وي په دې باندې د بلال رضی الله تعالی عنہ سمله او تودي غټي تیګي به راوغسته په دې سینه به تکي خو دي یو دا چې د عملای دي شګلو جوخته ورشي او دیم دا چې د پاسه غاړي د تیګي مسيزي هغه شګو به بلال رضی الله تعالی د بدن له کمیس لر کړو او لغړ به په سملوله او چې دا غینه به را پاسو واړه به پسې کړلو په مکی په کوسو کې به ډیر روانو هغه پسې خاندل او چغې به والی او د بلال رضی الله تعالی د خلینا به صرف یو आवाज خطو احد 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 یعنی داسې حالت ورلو کو چې د یو لوب غونته سيزي ته نه جوړ کو بلال رضی الله تعالی چې په کم طرف ته دو واړه پسې کېدل خاندل به ټوکې به پسې کول بلال رضی الله تعالی فرمای په خپل وې دا صغره نه د صغره دا صغره چې دنو دا د وسپن یو کمیس ته او دی بدن ته داسې داخله کوي چې کړي جوړ چې دا تور په اثر نه کوي اصله وسپنی بلال رضی الله تعالی فرمای وې دا صغره به غرمو ته یې خونه چې دا به دی نور تک سره کړه ګرمه به کړه نو دوی به زما بدن ته راواچوله چې زما بدن ته به راواچوي زما بدن به ټول تڼا کې شو پولې به پیوت بدن به تڼا کې شو پولې به پیوت داسې ظلمونه بیا دی بلال رضی الله تعالی سره کول یو ورځ دا بلال رضی الله تعالی په تودو شګو سملونه دي او په دې سینې ورته تیږي دي او دا امیه ابن خلف بدبخت ورته ولال دي چې کوم مالکو او ورو ته وی راځي پکانو ولې ما شومان راځي او کانو باندې ولې خان دی پوري دا لوی میلې جوړ کړی دا بلال رضی الله په مخ ته پروت دی په شګو کې د داسې یو میلې جوړ کړی یو ټوکه جوړ کړی واړه راغون کړی دي په دغه طرف باندې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ تیریدو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې قتل کنه د امیه بن خلف ته وی لته په دې به کس باندې ولې درو ظلم کوي دا غریب ستانه سغواړي دی خو د چا د ایسم نه دی دا خو یو غلام دی به کس دی غریب دی ته ولې په دې باندې دا ظلمونه کوي نو امیه بن خلف ورته وی دا څه چې وسره کیږي دا ستا او استاد مرګري د وجنه وسره کیږي دا ستا او استاد مرګري چې کوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دا د سره د ستاسو د وجنه کیږي او کو خلاصول شي جو خلاص کا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایلی خرسینا ویولې نه خرصومه په دبه تسکای او مې ابن خلف ورته بخندا شو په دبه تسکای دی خو د اس بیګاړم نه دی په کوسو کې ګرځي دا یو چې احد او حد خو لیونه دی په دسکای ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل بس ته پرې زما په کار دی خرصومه په سوې خرڅي په درې اوقیه باندې پسو اوقیه باندې په درې اوقیه په یو اوقیه کې سلويخ اشرفي وي سلويخ دینار دا دینار د سرو زرو پیسې ده نو په درې اوقیه باندې خرصومه یعنی په یو سل او په شل دینار باندې خرصومه بلال رضی الله او بکر رضی الله تعالی فرمایل ودا زما شو وامه بستر دا پیسې په درلزه در کما بلال ما تر اپریدا چې څنګه ابوبکر رضی الله تعالی واغس کنه امیه ابن خلف په خندا شو یا ابوبکر ډیر ګران دی واغس قسم په الله کو په یو اوقې دی اغستنه در لګر کو دا تا په یو اوقې اغست دغه دومره بیکار سره چې په یو اوقې ملم درکو تا په درې اوقې واغستو ابوبکر رضی الله تعالی تو فرمایل وی اے امیه قسم په الله کو په سل اوقې دی راکو نه هم درنه اغستو ته درې اوقې وای
قسم په الله کو دا بلال د ما ته په سل او قیرا کو هم می درنه اغستو او دا خیر دی کو دا بدنی تور دی خیر دی کو دا بدنی تور دی هو قلبه قلب ذهب د زړه خو د سرو زرو جوړ دی د زړه د سرو زرو دی د ز پیژنم چې دا د کم مقام انسان دی تاسو نه پیژنئ چې څنګه واغستو نو بلال رضی الله تعالی او بکر رضی الله تعالی تو ابو بکر وی ځان لدی واغستم او کو الله لدی واغستم کو ځان لدی واغستم ابو بکر کار را تخای چکوم درله زمیدار درله کوم ګډ بيزي درله سروم او کوستا نور څه خدمت دیاړي مزدوري چې هغه درله کوم خیراته کار دی را تخایا کو ځان لدی واغستم او کو الله لدی واغستم نو ما زما رب پریدو بیا ما زما رب پریدو ابو بکر رضی الله عنه فرمایل بلال ما ځان نه اغسته ما الله اغسته او دغه الله په نوم باندې آزاد ته آزادي الله ابو بکر رضی الله بلال رضی الله تعالی راغه ابو بکر رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره اذا الله پاک پیغمبر بلال می واغستو د امیہ ابن خلف نه بلال واغستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ابو بکر یوازې به ناخلی ما به پکې د ځان سره شریکای ابو بکر دا سعادت یوازې به ته ناخلی ما پکې د ځان سره شریک کا چې د بلال یو مخستی او یو زمای د بلال یو لاستی او یو لاس زمای ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په خندا شو دا الله پاک پیغمبر خو ما آزاد کړی دی اخو ما آزاد کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا ابو بکر خو زمون سردار دی او زمون سردار بلال آزاد کو زمون سردار بلال آزاد کو بلال خو زمون سردار دی نبی علیہ السلام دومره خوشاله شو ادا څه خسته واقعګانو او د عبرت نړډکه بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ علي به تاسو ته ان شاء الله العزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاويږي او د غنټې دا نشان د سر کلیک کوي تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخه ترازی او د خپل ملګرو سره د ثواب په نیت باندې لازم شریک کړئ والسلام ډیر ډیر مننه